السلام علیکم مینوال، امید لرم چې تاسو به ټول جوړ به وئ. وروسته ورځ په خواجه سارا باندې دا کشان ته ظلم او زیاتی کیږي چې تېره شپه څنګه په کوهاټ کې ارضیه په خواجه سارا باندې څنګه بېدردۍ سره قتل شوې ده او مینوال دا څنګه قتل شوې. تاسو غواړئ چې پوه شئ نو زموږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې ګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ تاسو زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې استاد د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. تېره شپه په کوهاټ کې په خواجه سارا باندې حمله شوې ده چې دا حمله هغه ټایم کې شوې ده د پروګرام نه واپس خپلې ډیرې ته راتلل، په لار کې ورته نامعلومه کسان ورته ناست او دوی ته اشاره وکړه، دوی ورته ګاډۍ ونه درولو. هغوی پې فایرنګ وکړو. د فایرنګ په دوران کې یو خواجه سارا دوی سره په ډزو کې ولګېدلو او په نګه ځای باندې قتل شولو. خو تر اوسه پورې د دغه خواجه سارا قاتلان لا نه دي ګرفتار شوي. کوهاټ د پولیسو د خولې وینا ده چې دا قاتل به موږ دلته زره ګرفتار کړی شو، ځکه د دې نه مخکې څو میاشتې مخکې په چاحت خواجه سارا باندې هم حمله شوې وه. تر اوسه پورې د هغه قاتلان هم لا نه دي ګرفتار شوي. کوهاټ کې دا سویمه حادثه ده مخې ته راځي او تر اوسه پورې د دې کسانو مخنیوی لا نه دی شوی. خو د کوهاټ خواجه سارا او ګروګانو ټولو په خپلو کې دا اتفاق کړی دی چې یعنې موږ چې د ده قاتلان ګرفتار نه کړی شول نو موږ به د کوهاټ بازار ته د احتجاج په نیت باندې وځو. مینوالو زموږ د نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلوماتو لپاره د زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې استاد د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.